بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو مسلمانانو ورونو، د اختر د لمانځه مختصر او اسانه طریقه په دې ویډیو کې بیانوم. خپل هم واروي، نورو مسلمانانو سره شیر کړئ چې تاسو هم د خیر او د دین په کار کې موږ سره شریک شئ. الله تعالی د اجر درکړي. قدرمندو، د اختر د لمانځه صرف 2 رکعات دي او شپږ زائد تکبیرونه دي. پکې 3 تکبیرونه په اول رکعت کې دي، 3 تکبیرونه په دوم رکعت کې دي. نیت یې دا ده 2 رکعات المنځ کم واجب د کم اختر که د عید الفطر یا 2 رکعات المنځ کم واجب د لوی اختر که عید الاضحی. نو چونکې دغه عید الفطر را روان ده، نو 2 رکعات المنځ کم واجب د کم اختر یا د واړه اختر یا د عید الفطر سره له شپږو زائدو تکبیرو اقتدا مې وکړه د حضرت امام پسې، مخ مې کو د کعبې شریف په لوري الله اکبر تکبیر به وایي. امام صاحب بم سبحانک اللهم تر ولا اله غیرک پورې آی، مقتدیان بم سبحانک اللهم تر ولا اله غیرک پورې آی. چې کله تر ولا اله غیرک پورې امام صاحب او مقتدیان وویل، اوس به په دې ځای کې 3 زائد تکبیرونه یای. لاسونه به پورته کې الله اکبر کته به پرېږدي، نیسي بیا نه تر نامو لاندې، بیا الله اکبر، بیا به لاسونه پورته کته به پرېږدي. دریم تکبیر کې به بیا لاسونه پورته کې الله اکبر، لاسونه به تر نامو لاندې ونیسي ځکه مخته قرات شروع کیږي. نو مقتدیان به خاموش قرات واروي او امام صاحب به قرات وایي، سوره فاتحه او سورت به ورسره وایي. رکوع ته به ولاړ سي، سجده به وکړي، له سجدې به 2 رکعات ته راپورته سي. په 2 رکعات کې به امام قرات شروع کړي، سورت به وایي، سوره فاتحه او سورت به وایي. چې کله رکوع ته ځي، تو رکوع مخته به 3 زائد تکبیرونه یایي. چې کله قرات وایي، نو امام صاحب به الله اکبر وایي، مقتدیان به ورسره یایي. بیا الله اکبر، دوم تکبیر سو. دریم تکبیر بیا الله اکبر. 2 رکعات کې بعد د دریم تکبیر شاته هم لاسونه کته پرېږدي، نیسي بیا نه، ځکه اوس په مخ موږ رکوع ته ځو، نو لاسونه د نیولو ضرورت نسته. نو چې کله دریم تکبیر شاته هم لاسونه پرېښول او څلورم تکبیر د رکوع تکبیر ده، په هغه کې به لاسونه نه پورته کوئ. امام صاحب هم رکوع ته ولاړ سي، تاسې به هم رکوع ته ولاړ سئ له څلورم تکبیر سره. دا زائد تکبیر نه ده، دغه د رکوع تکبیر ده. رکوع وسوه، سجدې وسوې، سلام وګرځېدو. دغه د لمانځه د اختر د لمانځه طریقه چې ډیره اسانه ده. په الفاظ دیگر ډیره زیاته اسانه طریقه در وښیم چې د اختر د لمانځه او د سحر د لمانځه هیڅ فرق نشته. چې کله تاسو د سحر 2 رکعاته فرض له جمع سره کوي او د اختر 2 رکعاته لمونځ له جمع سره کوي، د دې دواړو صرف هغه د شپږو زائدو تکبیرو فرق ده، نور هیڅ فرق نشته. او ډیر خلک به دې کې پریشان رہي چې موږ هیر سي چې دا 3 تکبیرونه په اول رکعت کې تر قرات مخته کې شاته، په دوم رکعت کې تر قرات مخته کې شاته. اسانه قاعده یاد کړئ چې کوم رکعت اول ده، چې کوم رکعت اول ده، په هغه رکعت کې تکبیرونه تر رکعت تر قرات مخ کې دي، او چې کوم رکعت رستای ده، په هغه کې تکبیرونه تر قرات رستای راځي. په اول رکعت کې اول، په رستي رکعت کې رستای. بس دا قاعده یاد ساتئ. د لمانځه د اختر د لمانځه یو څو مسایل هم دي ضروري. کچیرې یو کس داسې ټیم جمع ته ورغی چې امام په اول رکعت کې زائد تکبیرونه ویلي او قرات یې شروع کړی، نو دی به څه کوي؟ دا کس نوی کس داسې راسي، نو دا به فورا الله اکبر وایي، تکبیر تحریمه وویله. اوس به 3 زائد تکبیرونه یای. امام د قرات یای، دی چې کله شامل سو تکبیر تحریمه وویله، لاسونه یې وتړل. اوس به الله اکبر، لاسونه به پورته کی پرېږدي، الله اکبر پورته وکړو، پرېښول. دریم تکبیر شاته الله اکبر به وایي او لاسونه به ونیسي او له امام سره به قرات کی او په لمانځه کې شامل سوی. چې کله دا رکعت وسو، نو ټول لمونځ هغه طریقه ده لکه موږ چې مخکې بیان کړه. او که یو کس داسې ټیم راغی چې امام په رکوع کې و، تکبیرونه قرات هر څه تیر و، امام په رکوع کې و، خلک رکوع ته تللي و، دی راغی، نو دی چې کله نیت وتړي، نو که چیرې یقین و چې زه په ولاړو 3 تکبیرونه ویلی سم او رکوع ته ورسېدی سم، نو دی د په ولاړو 3 تکبیرونه وایي، لاس یې 3 وارې پورته کړي او رکوع کې د ورسره شامل سي. که چیرې دا یقین و چې زه تکبیرونه په ولاړو یم، دا رکوع راجې تیریږي، نو چې رکوع تېره سوه، رکعت تېر سو،
نو دی فورا تکبیر تحریمه وایي او دوم تکبیر دی وایي رکوع کې د ورسره شامل سي چې کله رکوع کې شامل سو نو هغه د تسبیح سي د رکوع تسبیح د سبحان ربي العظیم دیغه په جای دی هغه درې تکبیرونه وایي سبحان ربي العظیم په جای دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر درې تکبیرونه وایي خو په رکوع کې بلاسونه پورته کوي نه وګوته په رکوع کې به نه پورته کوي په رکوع کې به لاسونه بزنګنو نیولي او کې چیرې په رکوع ځینې تېرېدله دی څرنګه رکوع ته ورغی رکوع کې خو ورسره شامل سوی رکعت یې ونیو خو تکبیرونه نه وویل پروا نسته دا تکبیرونه د ده ساقط سو لمونځ یې صحیح ده لمونځ یې کیږي اوس که یو کس داسې ټیم راغی چې له هغه دواړه رکعته تیرو اتحیات کې ورسره شامل سو نو اتحیات کې د نیت ورسره وتړي چې کله امام سلام وګرځي دی ولاړ سي ټول منځ په هغه طریقه وکړي لکه موږ په شروع کې بیان کو خو د امام په اقتدا کې د قرات نه وي چې کله ځان ته سو اوس به قرات هم یای الحمدلله قل ولا یا بل صورت هم یای او نور ټول بل منځ په هغه طریقه کې لکه څنګه سي موږ بیان کو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عید الفطر د صحیح طریقې باندې ادا کولو توفیق را نصیب کړي